حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان په مخه ورغی نو دا شیطان ورته وایي دا موسی علیه السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړل وی ډېر دې غرق کړی وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې خو به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښې او ورته وایي وی 3 څیزونه ته مجربات ښیم په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې زړه کې دې رالل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه دې زړه ته کښېنم چې ګورې مو ورکوه بیا یې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره واده وکړې نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منختې کوي مونږ ته به اکثر ټلیفون وکړي یا به راشي یاره جي ما منختي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړه نو زه به یو دیګ وریجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانه هم له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي ته خوړی شي نه ته ما ښځه ته خوړی شي نه زه ته خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم زه یم منلی څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیږي هغې کې که د کیلو زیات هم کړه 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکې دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مقه کوه نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره واده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وی یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنئ یوازې به نه کښېنئ که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځی او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میاس کېناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځم بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کښېنئ په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کښېنئ زما وروڼو ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاسېد او تهجد مې وکړل خو چې دی کله ویښ شي نو دی دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شي نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دی کې به دله خوب دروستي بیا به سار مونږ هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما ته یو سړي ټلیفون وکړو وی داسې یو وظیفه نشته وی چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښیه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستن له ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې دا وظیفه شوه نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې راپرځئ خبره ته وي وایه وظیفه کوه 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 دې کې به خوب درغلي بیا به وده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناستې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجنې دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې کا او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دی نه نن دلته ناستې سبا راته بل ځای کښېنې دا کم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دی نه دله به موقع نه ورکې او چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کړې او دولتې برغې ورکه دی بړستن له او ته نیغ پاسه زه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم اوس ځم اوس ځم اوس ځم ځایه مازدیګر سره به وکړو
مازدیګر شو بیا در اوس پاسو ځای ماښام سره به وکړو ماښام ماسخوتن سره به وکړو ماسخوتن زه بس نن پاتې سبا به که خیر انشاءالله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح رالمه مونځونه به شروع کوم چې سبا شي نو بل ورځ به که خیر ځان نه زبرګ جوړوم او تسبیح به رالمه مونځونه به شروع کوم نو په دې کې به درنه وخت تېر شي او ناګهانه ځنکدن به دي شي او دې به راته جنډې وړقوي څنګه مې کړې لاړم دنه د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راله نو شیطان د کافرو د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېده ورته وی زما قوم را روان دی دته مخکې رالم لوی قوم مې مسله را روان دی د غر نه پورې غاړه ابو جهل خوشحاله و برې ته توکل او قوم ته وی دا د پلانکي قوم را روان دی هغې خوشحاله شو چې دا خو د دنیا خلک موږ له را روان دی دې کې لښکرې برابر شي یو خوا د رسول الله مبارک لښکر او بل خوا د ابو جهل هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد ابو جهل سره یې لاس نیولی دی دقه دې 2 منټه کې را رسېږي دته مخکې رالم را روان دی ابو جهل په تمه دی خو چې شیطان پرشتي ولیدې هلته جبریل علیه السلام ولید او میکائیل علیه السلام یې ولید چې 500 فرشتې د جبریل علیه السلام سره دي او 500 فرشتې د میکائیل علیه السلام سره دي ونکس علی عقبیه وی انی الی ما لا ترون زه وی زه هغې چې تاسو یې نه دته لاس راښکا بوجو چېرته ځې وی بس ورمې واسطې اوس بره تماشا کوما نو نه په خپل دی او نه په پردي مسلمان هم بربادي کافر هم بربادي والله که سړی پرېږدي یو سړی غټ سړی و کټ کې به یې متیازې کولې نو ښځې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړه اوس خو د انګور کور ته راغلی انګین دې دی وشي او ته همقسې په کټ کې متیازې کې مخکې خو زه کور څوک نو ما به دې توله اوچته کړه نور ته مې واچول اوس خو دا خلک به دا پورې خاندي وي یا ښځې زما خپل اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه مې ونیسي او په یو لوړ کمر مې کښېني چې دلته متیازې وکړه نو چې یو کم کټ کې مې کړي وی ښه دا در باندې شیطان کوي وی یو دومره خشته قابل او داسې یو مضبوط سړي سره د یارانه ده او پیدا رې تې وانه غشته وی څه پیدا تې وانه وی ګوره چې بېګاره درته راشي نو ورته وایي چې ټول عمر دې را باندې متیازې وکړې نن را باندې پیسې وګټه ما ته خزانه وښایه زه ښځې دا به پکې وکړو اوس بېګا له دې ودرې او شیطان وله راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازې وکړې کټ دې را باندې ولاړه نن به راته خزانه ښې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو د ما اشنا یار مې شیطان ته مخکې را دې ورپسې د بینک ته یې بوته چې بینک ته یې بوته وی دا پیسې راواله بلا زرګونه روپۍ دي د څادر ورته خور کو پنډې ته وتړه چې پنډې ته وتړه په اوږې که نو شیطان ورپسې څوکیدار راویښ که ورپسې خو اعتبار نه شي کوی څوکیدار یې راویښ که هغه ورپسې لکه پیسې دې ټولې وتښتولې دې شیطان ته وي څوکم وی بره دیوال ته وخېجه ټوپ که دیوال ته یې ټوپ کړې ځان یې وې ځان که څوکیدار ته وي خپې نه یې ونیسه اوس د بره پنډ په اوږه د پیسو نیولې دی او بره جنګله نیولې ده دیوال سر یې نیولی او څوکیدار خپې نه نیولې دی دې شیطان ته تا خدای تباه کړه هم دې را باندې غله وکړه هم دې سړی را باندې را ویښ کړه هم دې اوس پې د خپې نه ونیوم اوس څه وکړم وی غول پې وکړه بل علاج نه کېږي غول پې وکړه نو د خو رښتیا وي چې په دې نه بغیر په بله طریقه خو په لتو نه خلاصېږم خو چې څنګه یې غول وکړل نو کټ کې کړې خودو کن چې راویښ شو خدایه ښځې ورته وې تا خدای بېخ وباسه نور کله به تشې متیازې کولې نن دې پکې غول کړی دي کټ دې ټول ولاړه کټ دې ټول ولاړه نو خو تا راته وې چې شیطان نه خزانه وغواړه نو الله که دې پرېږدي دا ته ګوزه حقیقت وی که دنیا کې زموږ نه غولو نه ویستل په قبر کې را نه وباسي په قیامت کې را نه وباسي ګنې دوزخ خو چېرته تللی ده د دله چال نه به ځان ساتي پرېږدي دی نه یو سړی د دیوال سوري ته ملاست ودو نو دا شیطان راغی ویړه وی پاسه نو چې پیسه نو دی وتی تا خدای هلاک که یخ سوري ته ودو نو دا خوبه دی پاسو وی ظالمه دا دیوال را غورځېږي اخواشه نو دی اخوا شو چې اخوا شو رښتیا دیوال را پرېوته دی ور منډه کړې خدای را سره خو که ته څوک یې ته خو ډېر نیک سړی زر خره چې دې را پاسولم که دې نه وې را پاسولی او دا دیوال په ما را پروتې وې
اوس به مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک یې وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک یې وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګه دې بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یې وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دي کړی بد مې را سره مرګه دې بچ کړلم بد وی که دا دیوال در باندې را پروت و ما پاسولې نه وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړې ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به تې ځان په څه بچ کې په چا ټوپک رالي په چا کنزل کوي په چا جګړې کوي څوک یې په یو غم اخته کړی دی څوک یې په بل غم اخته کړی دی زموږ دا مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر وي یو بل ته کافر وي یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي دي هغې لګي مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشه مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع کړي هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چاله په بله جامه کې نو چلې څه دی په چل تاسو پوه کم خدای ته جاړه چې څومره یم خطا کړې نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندي ابوالله سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلین یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو یو سړی ولا مخې له ورغی خوا سړي جړل هلک و نوجوان او د هلک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچې ولې جاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې ده او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی دی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی دا بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک جړل او دا چغې والې چې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا شو ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې بوځم حضور پاک له یې راوستو او مقصې جاړي عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي روړې وایي چې ما خدای خفه کړی دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه مې کړې ده مړه ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وي زما ګناه وي ستا ګناه به غټي او که د الله کرسي به غټي وي زما ګناه وی شرک دې کړی دی وی نه مشرک یې وی نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې دې جوړې کړې وی د الله رسوله زه کفن چور یم چې مړي وشي زه د شپې مقبرې ته لاړ شم خاورې تازیه ترې لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم خرڅوم دا اوس زمانه کې نه پخوا زمونږ په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک و د حاجي صاحب ته پت اوس نشته اوس خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه او شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش به یې ورته وې د مشرانو نه موږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وې وی مړی به م ښخ کو او سار چې به خلک راغلل چې مولوي صاحب مړی چارستی دی او دقسې یې پرېښی دی او کفن یې ته وړی وي غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو زه هغه خوره اومۍ اتې وباسم او کفن ترې راکاږم ځان له خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او سروکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې ته ویسته او ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړه او ما ته وایي چې ظالم ډېر ظلم دی وکړ د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړل وی بس دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی
او جاړي حضور پاک ورته وي ښه تا مړي سره جینۍ سره دا عمل کړی دی، دا ظلم دی کړی دی، دا خو واقعي تا ډېره لویه ګناه کړې ده، تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی. دا پاشه دا سړی لاړ، خو چې دی سنګ لاړ نو دی غرونو ته لاړ، مدینه یې پرېښوده او په غرونو کې لګیا دی خاورې رالې او په دې سره چې یو خدای ته جاړي، ای خدایه ما خو ډېر لوی جرم کړی دی او داسې جرم مې کړی دی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه، په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي م نه کړی. الله دا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای دا به څه کېږي. څلوېښت خروه د دې سړي خدای ته جاړه کړې ده په دا ځنګلو کې. نبی علیه السلام نه خبره م یېره ده. حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای؟ وی الله. دې مخلوق له ته رزق ورکوې که الله ورکوي؟ وی دا راته الله ووایي چې ورته ووایه. جبریل علیه السلام په خپله نه وایي، الله راته وایي چې تپوس ته وکړه چې دې مخلوق له ته رزق ورکوې که زه ورکوم؟ وی نه الله ورکوي. دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې؟ نه الله به یې بخي. وی ښه نو هغه کم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړې وه او ما ته یې څلوېښت سوه چغې ووالې ما وبخه، ما بخلی. نوم مې وله په توابینو تایبینو کې لیکلی دی. رسول الله مبارک کوم ځای دی؟ پلانکي ځای کې دی. رسول الله مبارک یې تپوس کوي، صحابه ورپسې ورشه سړی راولئ، راوسته ځان سره کښېنو، بچې ستا توبه خدای قبوله کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي، ګونټې. فاذا غفلا چې کلم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچي. و اذا ذکر الله خنسا، او چې کله دی خدای یاد کی نو دی بیا تختی پټېږي بیا. نو دی خو تاله په زړه ګونټې ماتې کړي ګناه در باندې کوي پرېږدي خو دی نه، خو بچ کېږي به تې پس د الله په ذکر په جړه.